الله إليه بيرحاه فكانت مستقبل المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب فلما أنزلت تنال البر حتى توقفوا مما تحبون قام أبو طلحة فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحاه فإنها صدقة لله أرجو برها وذكرها عند الله فزعها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراك الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك مال رائق ذلك مال رائق لقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين قال أبو طلحة أفعل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمها أبو طلحة في أقاربه وفي بني عمه قال عبد الله بن يوسف وروح بن بعد ذلك مال رائق حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على ذلك مال رائق. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هرگز بتاسو کامل نه کېده او نه رسېږي تر څو پورې چې تاسو خرچ نه کړئ محبوب مال خرچ کړئ بیا مالا تاسو کامل نه کېده او رسېږي او که محبوب مال نه بلکې بعض اوقات مبغوض مال بیا به کامل نیکي نه سنه صدقې ثواب خو وي بلکې کامل نیکي به نه الی قوله بی علی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے چې موږ ته حدیث بیان کړی اسماعیل بن ابي اویس رحمه الله او چې موږ ته حدیث بیان کړی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ علی اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه رحمه الله انه سمع انس بن مالک عبد الله بن ابي طلحه رحمه الله دا حدیث اوریدل انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ يقول فرمائل كان أبو طلحة أرسل أنصاري من مدينة النخل. أبو طلحة رضي الله عنه أنصار عليها أصبعه على السلام ودغيتو الأنصار کی مدینہ منورہ کی دکجرو باغ على السلام باغ منورہ وكان أحب أموالي إليه بيرحا أو زياد چکن محبوب مال دتا آغا باغ چکن بيرحا بنوبان وكانت مستقبلة المسجد دا مسجد نبوی ته بالکل مخامخ دا اوس چې کوم دی باب فهد دی نه دغه ځای کې سړی دن نشي حاکم قالین پروت دی او اعلان چې کوم دی سړی وګوري سسد دایره ورته جوړې دي خلک به دې ځای کې چې کوم دی هغه دا باغ دغه ځای کې دا ابو طلحه رضی الله تعالی عنه وكان رسول يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. نبی اسلام دا باغ کو اطلو دا نه پاک یو مزیدار یو وسکره فلما انزلت كنجداية چدن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون تاسو دا الله تعالی کی محبوب مال خرچ کوي. مقام ابو طلحه قاصد فقال يا رسول الله اے اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقول اللہ فرمائے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. دا الله بلان د محبوب مال ورکه نو تاسو به کامله نیکی ملوشي. نو ان حب اموال الی برحا زمون ډیر محبوب مال مکتب برحا باغ دی وان صدقه لله ادا الله د رضا لپاره موږ صدقه کوو. ارجو برها وذخرها زومل د دې نه کې او د ذخیره آخرت کې به زمانه پر ذخیره عند الله فزاها یا رسول الله تکید دې لراور کدی لا اے نبی صلی الله علیه وسلم حيث اراك الله کوم ته چې الله تعالی خودري سبحان خپل رائے موافق کوم دا چې چاته ورکې نو دا ورکم. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم بخ ذلك مال رائح بخدا کلمه دا مدح دا یعنی دا ډېر خبره ده دا مال رائح دی دا مال چې کوم دی رائح دی لوم کې مال دی مال کو چې کوم خلق وي د لاس خېری وي ختميږي نو مال سم ختمېدل کې دا د الله بلا کې ورته د ستاره لپاره چې کوم دی همیشه لپاره شي. وقد سمعت ما قلت نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما تاسو یې نو بابا ورته فإني أرى وزما خپل خیال نه نبی صلی الله علیه وسلم اته جعل فی الاقربین چې دا خپل ورشتنا او د خرج کې دا باندې راخي. قال ابو طلحه افعل یا رسول الله
اے دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زبدہ کارو کم اخبر قربان کے لئے تقسیم کم فقسمها ابو طلحہ فی اقاربہی ابو طلحہ ونعو لگے دا آدھے اخبر قربان کی چکم دے وفی بنی عمی نتر زامر تیور کا متصدار تیور کا ناقارب عام دے بنی عمی دا خاص دے نداعات فالخاص عن العامش قال عبداللہ ابن یوسف ای فرمائی لی وراح ابن عبارت ذالک مال رابح مال رائح پزیر دی پر حیات کی چکم دے آدھنی پر طریق کی مال رابح را لگے مال رائح مالدان چتن کے مال دے یعنی زاہب تم کے دے اور رابح دامان جدا خود گٹھے مال دے دا سمرہ گٹھے دے اکتا بورا خیرت کی جان نڈے لوے گٹھے چکم دے اکتا آوان حسین وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثني ابي عن ثمامة عن انس رضي الله عنه قال فجعلها لحسان ومبين على اقرب اليه ولم يجعل لي منها شيئا. انس نے فرمائی جدی فرمائی لابو طلحہ جدی حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دانے سے سوار کرا اور دانے میں عبای بن کعب تے ورکرا اور انہو آخر وجدات زیاد نزدیو دی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ ولم یجعل لی منها شیعہ. انس نے فرمائی دا مالک و بسرا نکڑا دا انس رضی اللہ تعالیٰ خدا چکم دے دا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ زوید خدبالی چکم دے آموری جدارا اور دارنگ چکم دے دا دے سلمیان دین مور سرا دا ابو طلحہ نکاح چکم دے شویدہ اور انس دبل چکم دے سلیم بل پلان چکم دے آدھے ولم يجعل ام سلیم رضتنا اور کسی باب قوله تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا فقال لهم كيف تعملون بمن زنى منكم؟ قالوا نحملها ونسلمها فقالوا لا تجدون في التوراة أهوالها فقالوا لا نجد فيها شيئا. فقال عبد الله بن سلام كذبتم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فوزع مدراسها الذي يدرس عنهم كفروا على آية الرجم ففرق يقرأ ما دون يديه وما وراءه ولا يقرأ آية الرجم فنزع يده عن آية الرجم فقال ما هذه فلما رأوا ذلك قالوا هي آية الرجم فأمر بهما فرجما قليل حيث موضع الجنائز عند المسجد فرأيت صاحبها يحمي عليها يطيح الحجارة. قل فأتوا بالتوراة تاسورون التوراة نبی علیہ السلام دعوت ہوا یہودیان کا فرض و تاسور لئن کنتم صادقین چاہت تاسو اشتونی التوراة رونے لکہ سودا میدان پتہ بولے گی دعائے وقت راغل حد سلام مصب عقبت عن نافین عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عنہم ان اليهود جاؤوا الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیان رحمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا اور اے وست برجل منهم یو سڑے و مرادن و دارنگی و زنایا